حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ فهو اقتوا اجزمو. ہر هغه نیک کار چې په بسم الله پې شروع نه شوه دا به لنډې او بوچې وي. د یو کافر لور ده، د یهودي لور ده، هغې اواز ورکړ چې مولي صاحب وایي چې په هر کار باندې تاسو بسم الله وایئ. نو پلار ته وباچي بسم الله الرحمن الرحیم، پلار ته روټۍ بسم الله الرحمن الرحیم، په مخ باندې لپاچي بسم الله الرحمن الرحیم، چې سملی आवाज کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم. پلار سی چپ، زما کور کې به بسم الله والمنات والعزا والهبل وې، زما په کور کې بسم الله د الله نوم نه لیکلي واغش سرمن به درنه وباسم. راشئ مسلمانانو د بسم الله طاقت وګورئ چې بسم الله کې څومره طاقت دی، نو بیا د قرآن طاقت به د هغې نه معلوم کړي. مینی ولا کم سونه زورنده کړله، لښتې ورته ونیوله دومره وواله چې د بدن نه وینې وبهېدې، چې راکوشوله بیا یې بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بحر الرائق دا لیکلي دي. هفته چې تېره شوله بیا یې بسم الله باندې شروع کړه، بیا پلار ونیوله او داسې یو کوټګۍ و هغې ته یې ننیستله، پکې د مرچکو د بوسو لوګې ورته وکړه، د اوښکو په ځای باندې وینه راغلې، پښتې وینه ماته شوه، په سترګو باندې وینه راغله، چې راووتی بسم الله الرحمن الرحیم. وی ته د بسم الله نه وړې؟ یاره باباجي نشم اوړېدی، ما ته پکې ډېره مزه ده، ما ته پکې ډېر لطف دی، زه بلکل د دې نه اورېدونکی نه یم. ما ته ګورئ پلار یې وزیر و، د وزیر لور وه، خو یهودي و. یهودي چې راغی کور ته ماسخوتن د وزارت ګوته په ګوته وه، او ګوته یې ویستله، وی لورې دا ګوته واله او سار به در نه غواړم. چې ګوته لور راواغېسته، پلار ورته ګوري چې کوم ځای دی، هغې بسم الله الرحمن الرحیم جیب کې واچوله. پلار ورته کتل چې دا خو جیب ته لاړه، چې څه وخت کې د شپې لور ویده شوله، پلار را پاڅېده او د لور د جیب نه یې ګوته واغېسته او دغلته کې دا سیند ته ورګزار کړله، چې سار به لور ته یم چې ګوته او لور سره به ګوته نه وي، توره به راوالمه او د لور نه به سر جدا کم، ما ته به حاکم وایي چې لور دې ولې مړه کړه، ویم به د وزارت ګوته یې روکه کړې ده، بانه به مې ورته جوړه شي. اوس ګوره دا قوت د بسم الله طاقت ګورئ. لور غریبه اوده ده، ګوته لاړه سیند ته، سار د خو خدمتین یو مچی مار لاړ کبان نیسي، وایي چې جال یې واچو بسم الله الرحمن الرحیم یې کړې، نو پکې بلا کبان راله، یو ملی غونته کب پکې راغې، لکه دا سوچ وکړه چې راشه دا دې وزیر له یو ملی کب یې راوړه، دې وزیر ته یې ورکړه چې دا والی او ځان له پوخ کې په کار به م راشي. هغه شابه نوکره دا کب کور ته اوس زما لور ته چې دا ماله پوخ کړه. لور چې سار را پاسېده، کب یې راواغېشت، چاړې راواغېشته، د کب په خېټه باندې کېښود، آواز کوي بسم الله الرحمن الرحیم. چې څه وخت کې د کب ګېډه سیرې کړه، نو پکې ګوته پرته وه، ګوته یې راواغېشته او په جیب کې یې واچوله بسم الله الرحمن الرحیم. د کب په خېټه کې واپس ګوته راله، چې کب یې ټوټې ټوټې کړ، په تبخي باندې سور کړ، نو پلار ته چې باباجي شابه ځان موړ کا، چې پلار یې موړ شي، لور یې ګوته اوس خو دغه دمه چې ماسین ته ورغله، وی ها باباجي بسم الله الرحمن الرحیم. پلار یې وایي چې وا خدا دا لا څنګه بسم الله را، چې دومره طاقت پکې دی چې دا خو ماسین ته غورځولې وه او دا ګوته واپس راله، زما دې په خدای قسم چې بسم الله کې ډېر لوی طاقت دی. شابه لورې ما ته هم دا بسم الله وایي، زه مسلمانېږم. وی باباجي وا چې بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا روم فرمائی تسمیہ موجب شود فضل خدا، تسمیہ موجب شود فضل خدا، تسمیہ معنی شود جور و جفا. ویو بسم الله وا، د بسم الله د وجه نه خدای پاک ټول خاندان مسلمان کړ او خدای جنې د عذاب نه خلاص کړله. ځکه سورې ذو الحضور فرمایي کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم الله فوقت اعظم. هر هغه نیکا چې بسم الله په شروع کې دا بلنډې وبوچي، نو قرآن سره تعلق پیدا کوي، قرآن سره مینه پیدا کوي. زما دې په خدای قسم قرآن کې ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی طاقت دی. قرآن کې ډېر لوی رب العالمین برکت اچولی